حالات په پښتون قوم باندې بیا خاص کر د پښتون قوم نمائندګي چې کوم خلک کوي یا د پښتون قوم باندې چې کوم تنظیم یادېږي لکه عوامي نیشنل پارټۍ دا تېر وخت چې کوم تېر شوی دی په عوامي نیشنل پارټۍ باندې یا په پښتون قوم باندې ځای په ځای باندې موږ سره کله د قومیت په نوم کله د مذهب په نوم هر طریقې سره په پښتنو باندې چې کوم مظالم هغه شوي لکه په عوامي نیشنل پارټۍ باندې غیر اعلانیه پابندي لګولې وه تاسو په علمونو کې به وي چې په دې تېر 15 کالو کې چې عوامي نیشنل پارټۍ کومې قربانۍ ورکړې دي د ورکر نه او ادنا ورکر نه واخله د عوامي نیشنل پارټۍ خپل مرکزي مشرانو پورې څومره قربانۍ چې عوامي نیشنل پارټۍ ورکړي دومره به په تاریخ کې یو سیاسي تنظیم دومره قربانۍ نه ورکړي څومره چې عوامي نیشنل پارټۍ په دې تېرې 15 کالو کې ورکړي دي په هغې کې زموږ منسټران زموږ تاسو په مخکې ده کې زموږ د صوبې سینیر کوم منسټر و بشیر بلور صاحب د هغې نه علاوه د میر افتخار حسین زوی دا ټول معاملات چې کوم شوي دي په دې تېرو 15 کالو کې هغه ترو پروفیل په عوامي نیشنل پارټۍ باندې پابندي غیر اعلانیه پابندي لګولو والا خبره وه دې کې نور هېڅ معاملات نه وو د پښتون قوم چې دښمن کوم وو هغو دا سیسټم کو په هر نوم باندې کله مذهبي نوم باندې کله په لاسانیت باندې کله به یې راته بل تنظیمونه ودرول نو اوس چې کوم ماحول دی الحمدلله عوامي نیشنل پارټۍ د هغې قیادت دوباره دا فیصله کړې ده چې یاره ډېر ټایم وشو موږ خپل ورکرانو سره مشران نه دي ملاو شوي دي او نو د هغې فیصله اوس دا شوې ده مشرانو دا فیصله کړې ده چې موږ به خپل ورکرانو سره نیغ په نیغه ملاوېږو او انشاءالله کومې رابطې کې زموږ پهله د خپل ورکرانو سره وې انشاءالله هغه به دوباره بحالوو او تاسو هم په موږ باندې عوامي نیشنل پارټۍ باندې ملګرو د پارټۍ ملګرو زما دوستانو نن کوم مشران زما د مخامخ ناست یې شفیق کلونه غیرتمندو خلکو تاسو همیشه عوامي نیشنل پارټۍ سره ملګرتیا وکړې ده او انشاءالله بیا به هم کوئ خو نن داسې ملګري زاړه ملګري نن ورته مخامخ ناست دي شکر الحمدلله هغه ملګري نن ډېر موده بعد بیا تنظیم ته ملګرو سره رابطې وکړې او ورسره نن ناست دي دا د خوشحالۍ خبره ده خو زه خبرې به لږې به سره کومه نو خبرې به زمونږ مشر کوي ښه تفصیل خبرې به سره هغه کوي خو زه یو خبره در کوم زما نن د شفیق خلکو ته افسوس مقام دی نن دا دونه کله چې په پښتنو مسله راغلې ده کله د پښتنو مسله راغله ده نو د عوامي نیشنل پارټۍ د پښتنو ملګرتیا کړې ده او په ځای په ځای په کجا باندې مسله ده کوټار بورډ مسله راغله نورې مسلې راغلې خو دغه عوامي نیشنل پارټۍ او همیشه د پښتنو خبره کړې ده او نن شفیق کلونه غټه آبادي ده او نن زمونږ ملګري کم زاړه خلک ملګري نن دلته موجود نشته او ډېر کم دي یا خو زمونږ غلطیانې دي موږ هغه ملګرو ته کټ نه رېږلی هغه خلکو پسې ورغلي دي یا نن څه وجه ده خو کم سے کم پکاره دی خپل تنظیم ملګرو ته وینا کوم وایي تاسو ټیم کېری زه به راځم در سره دې ملګرو باندې ګول په ګول ګرځم د علاقو ته بیا وځي انشاءالله راځم در سره تاسو وخت کېری په باغ انشاءالله زه به راځم باندې کم ملګري خفایي دلته څوک کار نه کوي سره زمونږ نه خفایي زما نه خفایي خو ستاسو نه خفایي هغه زمونږ په شریکې مسله ده وایي کور ته ما سره تیار یم هغه ځای ته انشاءالله ورځو په ډېرو پسې ګرځو په دې ګول په ګول ګرځو د خلکو پسې ځکه چې عوامي نیشنل پارټۍ کومې وعدې چې کوي کومه وعده کړې ده هغه یې پوره کړې ده او غټه خبره دا ده زمونږ یو پېچان لا کړی دی څونه 15 کاله زمونږ نوم نه و هغه عوامي نیشنل پارټۍ دې پښتنو له خپل نوم ورکړو هغه د خیبر پښتونخوا یو سړي چې خپل نوم دی او نوم چې ورکړي دا څونه غټه خبره ده هغه خالي عوامي نیشنل پارټۍ دغه نه کړی خالي عوامي نیشنل پارټۍ پښتون هغه تمام پښتنو له نوم ورکړی دی او کم سے کم تمام پښتنو له پکار دی چې پښتون کو غیرتي قوم نه سوچ سره خو کوي هغه څنګه دی دوره پکار دی پښتنو او د عوامي نیشنل پارټۍ خوانه کو بالکل نه کوي دا کو تاسو د پښتنو سره کوم د عوامي نیشنل پارټۍ یو خط راغلی یو نوم ورکړی کم سے کم دا پروګرامونه د پارټۍ پروګرامونه کم سے کم یو اټینډ موږ سره ادا کړای ځکه موږ د پښتنو خبره کوو د بل څه خبره کوله موږ داسې حالات نو کم خلک چې نور قومونه ته ووایه یا هم مشر پته نه قومي نشته خو خپل مشران پسې ګرځي خپل خلک پرې راغلي او نن عوامي نیشنل پارټۍ هغه پارټي ده خو دې قوم خبره موږ همیشه کړې خو دا قوم همیشه موږ خپل قوم خبره کوو تو چې ووټ راکوي یا نه راکوي موږ به خبره کوو تو موږ منې کو نه منې موږ به انشاءالله خپل قوم خبره کوو ځکه موږ د خپل باچا خان دې پښتنو ته کومه لار ښودله کومه خبره یې ښودله انشاءالله هغه به کوو موږ د باچا خان هغه لارې ښودلې وې
بی څوک چې تاسو ملګري خپئ هغه ته مه وایئ ته خپئ هغه ته لاړ شه کور ته کښېنه چې هغه حجرې ته لاړ شه چې کله پښتنو چې حجرې ته څوک لاړ شي هغه پښتانه رضا کېږي نو زه د خپلو ملګرو د واټ ملګرو ته وایم صحیح ده ستاسو ګناه به کمې زما ګناه به زیاته وي ځکه زه ضلع صدر یم چې تاسو ښه کار کوئ ښه کار کوي نو زه به مشرانو ته ووایم بھئ زما واټ ښه ضلع صدر شاباسي اخلي خو دا کمزوري زما هم ده زما به کمزوري کېدی شي ما رابطې کم دغه کړې وئ نو نن دا کم حالات چې دی نو زه دې ټولو ملګرو ته وایم د واټ ملګرو ته وایم بھئ څه وشو په دې ملګرو په دې علاقه کې کار کول غواړي په دې پارټۍ ملګرو پسې ځو څوک خفه دي یا پسې مطلب غواړي هغه پسې ځو نورې خبرې تنظیمي توګه مشر سره کوي خو دلته کوم خلک زمونږ ملګري ناست دي الله شکر دلته موږ ښه پروګرامونه کړي وو ښه جلسې هم کړې وې خو نن دې واټ پروګرام دی دا واټ خالي موږ خالي واټ پروګرام دی او زه د خپل ملګرو ګناه هم یوازې نه کوم خو کمې سختۍ چې موږ په دې ښار کې تېرې کړې دي ملک کې تېرې کړې دا ټول عوامي لیست پارټۍ کارکنان دي نن بیا هم ژوندي دي الله شکر دی ټوپۍ په سر کوي په دې ښار کې ژوند تېروي موږ سره دوه قوتونو مقابله کړې وه موږ هغو سره مقابلې وې او نن هغه بیا هم الله شکر دی موږ دې ښار کې ژوندي یو او دې ملک کې سیاست کوو او 2018 انشاءالله عوامي لیست پارټۍ به بیا په انشاءالله 3 صوبو کې موجود انشاءالله تعالی خیبر پښتونخوا کې او بلوچستان کې پاکستان کې هم خپل انشاءالله نمایندګي کوو خو دا ممبرشپ چې په کم څه کم خپل خلکو ممبرشپ پکار دی موږ ممبرشپ وکړو چې نه په دې ملک کې الیکشن شته بلدیاتي صوبایي قومي بیا ولې نن عوامي نیشنل پارټۍ ټول ملګري هم دلته راغلي دي تاسو هم ناست یې ملګرو دغه فرق دی په دې ملک کې ستاسو زموږ چې چاله سره ځان تړلی دی سیاست کوو څوک په مذهبي پارټۍ کې سیاست کوو څوک په سیاسي جماعتونو کې سیاست کوو خو هغه خلک او دغه سیاسي جماعتونه بالکل د خلکو په نظر کې دا ټیک سوال دی چې دا هم په دغې موقعو باندې راځي چې کله په دې ملک کې یا الیکشن وي یا هغو ته ضرورت وي چې ستاسو په ذریعه باندې هغه کونسلر ناظم د صوبایي اسمبلۍ یا د قومي اسمبلۍ امیدوار وي ممبر جوړېدل غواړي نو هغه بیا دې کچه بستو ته کوڅه په کوڅه باندې ګرځي خو عوامي نیشنل پارټي د باچا خاندان تحریک د کال 12 میاشتې 315 ورځې دا یو متحرک تنظیم دی تحریک دی او موږ چېرې هم د اقتدار خبره نه ده کړې بلکې موږ د دې خلاف د خپل قوم د دې خواري کښ او ځپلي شوي قوم د دوی د ترقۍ د خوشحالۍ د آبادۍ د سوکالۍ د دوی د مسلو خبره کړې ده کله په دې ملک کې ګران کار نه و تاسو موږ وکتل په دې ملک کې چې تاسو داسې خلک د اقتدار ته رسي چې په دې علاقو کې په دې ښار کې په دې ملک کې څوک یې پېژندګلو والا نه وي څوک یې نوم اخیستو والا نه وي یو ورځ تاسو موږ ګورو چې هغه د سرکار په ډېره لویه کرسۍ باندې ناست وي باچا خان د ولي خان او د عوامي نیشنل پارټۍ د تحریک او سیاست د دغې اصولو لپاره دی چې موږ د خپل قوم د دې ولس د دې وخت سره او د راتلونکي وخت او دې ته د تېرو مسلو باندې تاسو سره همیشه مو خبره کړې ده د پښتنو د حقوق خبره کړې ده د پښتنو د یووالي خبره کړې ده د پښتنو د بربادۍ خبره کړې ده او بیا هم د پښتنو د خوشحالۍ او د هغې د حل خبره کړې ده او یوازې خبره مو نه ده کړې باچا خان چا سره په پټي باندې چا سره په جایداد تنازع نه وه هغه د خپل ژوند شپږ دېرش کاله په جیل کې صرف دې لپاره نه تېر کړي چې هغه اقتدار ته تلو هغه ستاسو زموږ خبره کوله د دې قوم د مستقبل خبره کوله د دې د ترقۍ او د خوشحالۍ خبره کوله او د تېرو سلو کالو په دې ملک کې په دې خاوره د هغه دشمنانو زموږ او ستاسو دشمنانو دا یو خبره کوله چې دا قوم په تیاري کې ساتل پکار دي باچا خان دې قوم ته رڼا ورکوله په دې وجه د وخت حکمرانانو په مختلفو جګړو کې همیشه هغه په جیل کې ساته
او د هغه د بعد په دې ملک کې د ویښ باندې ډېر تجاوز کړی نه و دومره لوی سیاستدان په دې ملک کې نه و خو د خپل ژوند 18 کاله کې هغه د جیل تېر کړي نو په هغه باندې د قتل مقدمه نه وه په هغه باندې د جیداد مقدمه نه وه هغه صرف او صرف د خپل قوم د دغې د ترقۍ او د خوشحالۍ خبره کوله د سیالۍ خبره یې کوله نن عوامي نیشنل پارټي دا نن موږ دلته چې راغلي یو زموږ عین کې دا لیکلي دي چې هر شپږ میاشتې او بیا کال بیا 2 کاله د واک په سطحه د ضلعې په سطحه د صوبې په سطحه او بیا د مرکز په سطحه موږ دا خپلې کنونشنې د کنونشن مقصد مو دا وي چې د دې پارټۍ دا لیډرشپ د دې دا مشران هر یو کونسل ته لاړ شي خپل یو ورکر سره کښېني هغه ته خپل سیاست وښایي چې زما د سیاست مقصد څه دی موږ څه کول غواړو او خپل یو کارکون او ملګری چې دی هغه په اعتماد کې واخلي خو چونکې تاسو زموږ دپاره دا خبره ذکر نوې ده چې د تېرو څو کلونو نه موږ دا خپله عیني ذمواري نه ده پوره کړې او هغې کې څه ټیک ته زموږ کمزورۍ به وي خو څه د دې ښار حالاتو د دې ملک حالاتو پنځه منټه وقفه به وکړو د ماسخوتن باندې او ملګرو زما نه مخکې ملګري درته ووایي چې دلته تاسو د واډ کمزوري یا کم ملګري موږ د باچا خان فالور یو باچا خان وایي چې ما ته 10 کسان هغه پکار دي 100 نه دي پکار خو 10 هغه پکار دي چې د منزل تر اخره پورې د سره تللی شي ما درته مخکې خبره کوله په دې ځای ودرېده چې زموږ د کنونشنو د نه کېدو وجه بنیادي دا وه چې د دې ښار کوم صورتحال و د تېرو څو کلونو نه په دې ښار کې د تعصب په بنیاد باندې یو سیاست روان شو او هغه سیاست موږ دومره لوی جګړې ته بوتلو چې دلته په دې ښار کې زمونږ دلته د آبادۍ خبره وکړه زمونږ د کچه بستو خبره دلته وشوه د ډومیسایل PRC خبره وشوه دلته د رکشو د بندولو خبره وشوه دلته د پښتنو یو معاشي قتل عام روان شو او ملګرو په دغه وخت کې دا ټولې سیاسي پارټۍ دا ټولې مذهبي پارټۍ په دې ښار کې موجود وي خو زما په خیال چې د دغې طاقتور قوت سره هېڅوک داسې نه و یو پارټۍ کې دا طاقت نه و چې د هغه سره دا خبره کولی شوې که چېرې په هغه وخت کې د هغه ناروا ظلم ودرولو دپاره څوک راوتي وو نو هغه ستاسو زموږ دغه پارټي وه ستاسو زموږ د صوبایي صدر په قیادت کې راووتو دا ښار جام کو د ښار ته دا پیغام ورکو چې دا ښار صرف د دغې یو طبقې نه دی د یوې ژبې ویونکي خلقو نه دی په دې ښار کې نن د پښتنو د ډېره لوی آبادي ده او دلته د اردو سپیکینګ نه بعد دویم غټه آبادي د پښتنو ده او که نن دا پښتانه هجرت کړی دی خپل وطن یې پرېښی دی نو دې دپاره دې پښتنو خپل وطن نه دی پرېښی چېرې دا ښار ډېر ښکلی ښار و دا په پاکستان کې واحد ښار دی چې د دې ښار خپله هوا نشته د دې ښار خپلې اوبه نشته د دې ښار خپل موسم نشته بیا ولې موږ په دې ښار پسې راغلي یو دا سوال دی ملګرو که نن پښتانه په دې ښار ته راغلي دي او نن یې 13 لکه آبادي ده نن یې په خپلو وینو په خپلو خولو باندې دا ښار آباد کړی دی نو ملګرو موږ په دې ښار ته د بدې ورځې نه راغلي یو که چېرې هغه وسایل چې زموږ په وطن کې پیدا کېدو هغه وسایل که په هغه وطن کې لګېدلی وې نو یو پښتون کراچۍ ته راتلو ته تیار نه و نن که د دې ښار ته بجلي ده نن د دې ښار ته کارخانې او فیکټرۍ دي او نن په دې ښار کې د ټولو نه غټه آبادي د دې بجلۍ په وجه باندې د توربېله ډېم په وجه باندې د خپل ملک نه د خپل وطن نه بې دخله شوي دي په سوونو زرګونو باندې د خلقو هغه زړې قبرستانونه ختم شوي دي نور د دې وطن نه زیاته قرباني په دې ملک کې چا هم نه ده ورکړې او بیا موږ د خپلو وسایلو دپاره دې وطن ته صرف راغلي نه یو
مونږ په خپلو مټو په خپلو طاقت باندې بیا دا ښار آباد کړی دی. د دې ښار په ترقۍ کې په رڼاګانو کې د ټولو نه زیات د پښتنو کردار دی. خو دلته په دې ښار کې زموږ خلاف دی یو سازش، زموږ قتل عام چې کله شروع شو نو څنګه چې ما درته وویل چې دا واحده پارټي وه چې دا راووته او چیلنج یې کړو هغه طاقتور قوت یو جګړه د دې قوم دپاره نوم هغه په خپل سر واخیسته. د دې شاهي زیر یا د دې نیاز د چا سره دښمني نه وه. که ته چارې ځان سره لس او اتر ټوپکمان ګرځول ده ته تریډ او ده ته خطره وه، نو د ده په دې ښار کې خپل کاروبار او بزنس و، ده ته د دې ټوپکمانو ګرځول هېڅ صورت نه و. خو دا صرف او صرف د دې قوم دپاره دا جګړه زموږ د ملګرو په خپل سر باندې واخیسته. او بیا یو بل عمل په دې ښار کې وشو چې دلته یو ډېره تیزه خبره شروع شوه چې په دې ښار کې اپریشن پکار دی او د دې اپریشن ډیمانډ د لندن نه الطاف حسین وکړو چې په دې ښار کې اپریشن پکار دی ځکه چې دې ښار ته طالبان راغلي دي، دهشتګرد راغلي دي. دا واحده سیاسي پارټي وه چې چیلنج یې کړو حکومت هغه وختو چې نه هر پښتون طالب دی او نه هر ګیرې والا طالب دی. دا ګیره چې دا سنت رسول دی او الحمدلله پښتانه 1500 کاله مخکې هم دا ګیره دغه لباس پښتنو ساتو. زما دغه کپړې، زما دا ګیره، دا زما دستور هم دی، زما کلچر هم دی او زما تاریخ هم دی. فخر کوم زه په دې خپله ګیره باندې، په خپله شمله باندې او په خپل کمیس پرتوګ باندې. نو مونږ چیلنج کړو هغه خلک چې په دې ښار کې طالب نشته. خو ملګرو د بدقسمتۍ نه الطاف حسین د لندن نه خبره کوله چې په کراچۍ کې طالب شته، او بل یو ډېر عالم به د باجوړ په غر باندې اواز کوه چې زه کراچۍ ته را رسېدلی یم. ځکه ملګرو چې د دې دواړو ډایرکټر یو و. مونږ هغه طالب هم په دې ښار کې بچ کړو چې هغه کله په طاقت کې راغی نو هغه صرف زمونږ او ستاسو د مشرانو قتل عام شروع کړو. هغه د سر هغه پښتون مړ کول شروع کړو. څوک چې د جرګو سړی و، چا چې د دې قوم خبره کوله، چا چې په ولس کې دوه کسانو سره کېناستو په پاسېدی شو، ستاسو په هره قانونۍ کې هغه مشران یې مړه کول شروع کړو. دلته یې غواګانې او پتې شروع کړې. ملګرو دا بل څوک نه و، دا زموږ خپل قوم و، خپله ژبه وه، خپل خلک و، بېلارې شوي خلک و. یو طرف ته هغه جنګ و، بل طرف ته راباندې دا جنګ راغی. او بیا دا 7 کاله چې په دې ښار کې زموږ د مشرانو، د دې پارټۍ د مشرانو، د دې د ورکرانو کم قتل عام وشو، نو په موږ باندې یو غیر اعلانیه سیاسي پابندي ولګېده. چېرته چې موږ جلسه کوله، چېرته چې موږ د دې قوم خبره کوله، په دویمه ورځ زموږ ملګرو ته پرچې میلاوېدې، بچي یې مغوا کېدو او هغه ته د مرګ او په دې سوراپورټ کې نږدې څومره زموږ ډېر درانه مشران، درانه ملګري چې دي هغه شهیدان شو. ملګرو دغه وجې وې چې موږ خپلې سیاسي سرګرمۍ بندې کړې، موږ خپلې دفترې بندې کړې، موږ خپلې جنډې کوزې کړې. او دا موږ کوشش وکړو چې که چېرې په دې ذریعه باندې موږ دا قوم بچ کړو نو موږ دې ته هم تیار یو. خو ملګرو بیا موږ یې په کور کې پرېنښودو. نو د دغه حالاتو چې موږ د خپلې عیني او سیاسي ذمهوارۍ چې دی هغه نه دي پوره کړي. لیکن نن د الله تعالی فضل دی چې په دې ښار کې دا دواړه ظلمونه کله زور شو. نو تاسو موږ همیشه ټي وي اخبارات ګورو. د یو سیاسي پارټۍ کې دا طاقت نه و چې هغه دا ډیمانډ کړی وی. د دې دهشتګرد که دا په پتلون کې وه که په پرتوګ کې وه، د دې دواړو دهشتګردو خلاف ستاسو زموږ صوبایي صدر شاهي سید کولاو بار بار په هر چینل باندې په هر ځای دا خبره وکړه چې آپریشن شروع کیا جائے اور پورٹ کی نگرانی میں شروع کیا جائے اور میرے گھر سے شروع کیا جائے. ځکه چې مونږه او ستاسو په ذهن کې دا سوال دی د بعضې خلکو چې په تېر وخت کې دلته په دې ښار کې امن کمیټي، متحده قومو مومنټ،
یا دغه مذهبي چې د مذهب په نوم باندې دلته دهشتګردي کوله د دې سره سره بعضې خلکو دا خبره هم کوله چې شاید په عوامي نیشنل پارټۍ کې دهشتګرد دي په عوامي نیشنل پارټۍ کې بدتخور دي په عوامي نیشنل پارټۍ کې کومه ډرګ مافیا ده لینډ مافیا ده ټارګټ کیلر دي نو مونږ دا ډیمانډ په خپله څه کوو کو کړي به مې بعضې دلته پښتنو د دې جنډې پاڼ کې د دې بې حرمتي هم شوې ده نن چې نیاز تاسو ته وایي چې زه معافي غواړم ځکه چې په تېر وخت کې ډېرو پښتنو د خپلو ذاتي مفاداتو دپاره دلته پتې هم اخیستي دي دلته خلک هم تنګ کړی دی خو دا د عوامي نیشنل پارټیو د پاچا خان د تحریک پالیسي نه وه یو بدماش یو غونډه چې د دې جنډې په غاړه کې چا څه پیدا م اخیستې ده لا اله محمد رسول الله زما د واټ نه والا د صوبې پورې یو ذمهوار دغه ملګری نه دی نه مو د هغه باندې جنډه جوړه کړې ده نه مو ترې پڼ اخیستی دی که د دې جنډې په اړه کې تا چا یو عمل کړی وي نو څه چې پیدا کړي خپل کور ته وړي دي او بیا نن د خپل انجام نن تېر شوی دی د خپل ذات د خپل عمل په خپله ذمهوار دی نو اپریشن ډیمانډ مو دې دپاره وکړو چې زموږ دا پالیسي نه وه او نن د الله تعالی فضل دی ملګرو دا مونږ نه وایو دا نن د دې ملک د پاکستان او د دې کراچۍ هغه ټول مقتدر ادارې په خپله وایي او نن په کلاو ګریوان سره راوتلو سیاست کوو چا چې څوک په دغې عمل کې شریک وو کومې سیاسي پارټۍ په دې کې شامل وې هغه څوک نن لندن ته او څوک دوبۍ ته تښتېدلی دي څوک بل جهان ته لاړو څوک پټ شو څوک جیلونو ته لاړو د پاچا خان تحریک عوامي نیشنل پارټي یو سړی یو مشر یو ملګری د دې ښاره نه دی تښتېدلی پټ شوی نه دی او نن مو د الله تعالی فضل دی چې 2.5-3 کاله بعد د عوامي نیشنل پارټۍ یو کارکن په پانسیګاټ کې د پانسۍ انتظار نه کوي د عوامي نیشنل پارټۍ یو کارکن په لینډ مافیا کې په ټارګټ کیلنګ کې په پتخورۍ کې په دې دواړو جیلونو کې نشته او نن د دې اعلان اعلان هغه ټولې مقتدر ادارې په خپله کوي چې په عوامي نیشنل پارټۍ کې نه پتخور شته نه ټارګټ کیلر شته او نه لینډ مافیا شته نو موږ او تاسو سیاست ګټلی دی موږ د خپلو مشرانو د خپلو روایاتو د خپلو تاریخي رول خپل عزت ساتلی دی او نن چې کوم خلک د دې عمل شکار شوي دي خپل عمل ته په خپله روان دي او زه دا یو خبره په عرضه کې کوم چې که چېرې نن په دې ښار کې کوم قتلیعام وشو زما ملګري قتل شو خو زما ملګرو له خو الله تعالی ډېر غټ مقام ورکړی دی د یو یو ملګري زه پرسي مونږ د هر کال په هغه پسې قرآن خواني کوو خیرات کوو په هغه پسې لیکن ملګرو چا چې موږ د مذهب په نوم باندې وژلي وي او ځان ته د مذهب ټیکهداران ویلو د هغه خو ملګرو جنازه هم نه کېږي د هغه جنازه نه کېږي د هغه څوک وارث نشته چې دا دعوه وکړي چې دا زما ورور دی د تره زوی د بابا زوی او ما بل ورځ په سورابګوړ کې هم دا خبره کوله کوم چې په دې سورابګوړ کې بل ورځ یو ملګری ما ته ټلیفون وکړ د مولانا ولاړ دی یو خو په پولیس مقابله کې دغه مذهب په نوم باندې یو سړی چې وایي څه کول هغه په ټارګټ دغه په مقابله کې مړ کړو ورپسې 22 کسان تللي دي رشته دارې او 22 هغه کېنولي دي او د 22 کسان د 2 لکه روپۍ غواړي د دې نه بغیر لاش نه ورکوي دلته ملګري ما سره ناست دي خصوصا دا نورالله مې پسې لېږلی و ما د ایس ایس پي سره خبره وکړه چې د دې نه زیات ظلم څوک ته کېږي دا سړی پښتون دی هغه وایي ته خو پرون تاسو دي وژلی ما هغه زموږ سره ستا بېلارې دي ناپوه دي کله چې تاریخ بدلېږي وخت بدلېږي حالات بدلېږي د ده به عقل هم راځي او دې به پوهې کېږي خو دا زما وینه ده او زه دې ته قطن دې ته نه یم تیار چې زما د یو مړي په بدل کې د 22 کسان هم کېنئ نو د شپې په 11 بجې دې نورالله هغه 22 کسان هم راایستلي دي او هغه مړی هم هغه لاش هم د هغه دې نه وصول کړی دی د هغه وارث څوک نو ملګرو د دې خبرې مقصد مو دا دی چې موږ خو بیا هم په زړه خوږېږي
بیا پریشانه یو چې دا زموږ د قوم یو حصه ده خو ملګرو نن هم موږ چې لږ ډېر دا حالات په ښه شو د دې رینجرز په وجه د پولیس په وجه چې دا موږ دا ډیمانډ کړی و چې زموږ د قوم اکثریت چې دی هغه خوارکښ دی محنتکش دی زموږ ایسټ چې دی هغه ایمانداري ده محنت دی موږ په شپږ شپېته کاله کې په دې ښار کې پښتنو خپل حیثیت پیدا کړی دی نو په خپل محنت باندې پیدا کړی دی نن که دغه قومونه څومره اعتبار او پروسه کوي د کور د ملازم نه والا تر هر څه پورې پښتون لا دا ذمهواري دې دپاره ورکوي چې پښتون په خپل کردار باندې ولاړ دی که په ما کې لږ غوندې 1-2% خلک بیداره شوي دي خو دا قوم د الله تعالی فضل دی 98% نن هم په دین باندې ولاړ خلک دی په انسانیت باندې ولاړ خلک دی او د ژوند په رفتار کې د الله تعالی فضل دی چې نن په خپل محنت او په خپل ایماندارۍ باندې د الله مقام جوړ کړی دی نو نن ملګرو بیا که څوک تاسو ته وایي او د پاچا خان سیاست سیده ساده سیاست دی باچا خان وایي ښه انسان جوړېدل پکار دي او ښه انسان جوړول پکار دي او چې ټاکله ښه انسان پیدا کړو ښه انسان دې جوړ کړو نو دی ښه پاکستاني جوړېږي دی ښه مسلمان به جوړېږي اولنی شرط دی چې د انسان جوړ کړو او زمونږ د سیاست مقصد څه دی او صرف د انسانیت لپاره دی چې یو ښه انسان او انسان دې معاشرې له ورکول دي که سلو کالو ستاسو زمونږ تاسو هم دا سوچ کوئ چې دا خلک مونږ سره پورې وجني نو صرف دې لپاره مونږ وجني ملګرو چې مونږ ستاسو خبره کوو د دې قوم خبره کوو او بیا نن د دې کنونشن بنیادي مقصد چې نن هم په دې ښار کې د پښتنو مسلې نه دي حل نن هم حالات نه دي ټیک نن هم د دې نه بد وخت را روان دی نن هم د دې نه خراب حال را روان دی چې مونږ کله د دې پښتنو سیاست کوو نو مونږ دا خپل ذمهواري ګڼو چې موږ د قوم د رهنمایۍ لپاره هر څه هغې ته دې ته کېږو چې څه راتلونکي دي او نن تاسو موږ خپل ژوند تېر کړو خو یاد ساتئ زموږ راتلونکی نسل دا ماشومان زموږ نه زیات پستړي که څوک دا وایي چې دا سیاست جرم دی نو سیاست جرم نه دی خو که دا سیاست چا غلط استعمال کړی دی د جرم دپاره استعمال کړی دی د خپل ذات دپاره استعمال کړی دی نو بیا بلکل غلط دی زمونږ او ستاسو سیاست د باچا خان سیاست دا حقوق العباد کې سیده ساده حقوق العباد سیاست کوو انساني خدمت کوو او دا سیاست تر مرګه پورې به کوو که څوک راته هر څومره ښه وایي خو موږ د دې نه څوک بیداري کولی نه شي لرې کولی نه شي نو ګورو دې ته چې راتلونکي دا نسل چې کله ځوانېږي د دې ماشومانو فکر پکار دی که چېرې موږ نن سیاست ونه کړو دغه چې کوم زه درته یم دا سیاست موږ ونه کړو موږ دې قوم له ګټه ونه کړه نو یاد ساتئ دا به زموږ زیات پریشانه وي دوی به د خپلې سیاست هم کوي او زموږ او ستاسو هغه نه کړی سیاست هم د دوی په غاړه باندې وي نو هغه هوښیار قومونه هغه وي تاریخي قومونه هغه دا وي چې هغه د مستقبل سوچ وکړي د خپل راتلونکي نسل سوچ وکړي نو زموږ او ستاسو سیاست نه هم صرف د دې دپاره دی چې موږ د خپل راتلونکي مستقبل ته دا ښار زموږ خپل ښار دی موږ د دې نه تلو والا خلک نه یو اوس زموږ مرګ او ژوند په دې ښار کې دی دلته زموږ ډېر مشران د شپږو میاشتو د کال په چکر کې راغلي وو خو د دې ښار نه هغه په پکسو کې لاړو یا نن ډېر قبرستانونه دلته د پښتنو جوړ نو نن موږ او تاسو په دې سوچ سره دلته پاتې کېږو چې په دې ښار کې ژوند تېرول اوس دا ژوند به څنګه تېرو دا په عزت هم تېرولی شو او په بې عزتۍ هم تېرولی شو که چېرې موږ ځان کې یووالی پیدا کړو موږ په دې خپل تنظیم کې ځان راټول کړو موږ ځان ته پښتانه ووایو نو بیا هېڅ ګرانه نه ده چې موږ خپل قوم ته مستقبل ورنکړو او موږ نه تاسو اکثر دا خلک دوکه کوي موږ پښتانه خدای پیدا کړي یو په تاسو په موږ کې ناست یو داسې انسان نشته چې هغه تا دعوه وکړي چې ما خدای ته ویلو چې ما پښتون پیدا کړه دا د الله تعالی مرضي وه د الله تعالی حکمت و چې هغه پښتانه پیدا کړي او زه د دې نه لږ غوندې مخکې م کومه چې دا اختیار د خدای په لاس کې دی چې دا سړی د انسان دا پښتون پیدا کړی خو نن په دې وطن کې چې څوک 2 روپۍ وګټي تعلیم حاصل کړي نو د هغه کوشش دی چې زه دا نشتلېټي پرېږدم
امریکې ته لاړ شي. نن په دې سفارخانو کې په زرونو په لکونو خلک پاکستانیان په لینډ کې ولاړ دي. تا پاکستاني پاسپورټ شلې د بار پاسپورټ اخلي نو تا په خپل اختیار کې دا چې د کوم ملک شریعت اغستی شم. او دغه شان نن په دنیا کې ډېر خلک مذهبونه بدلوي. په دې پاکستان کې د بدې ورځې نه هندو او سکھ مسلمانېږي، په هندوستان کې مسلمان هندو کېږي روان دي، ځکه چې دا هم د هغه په اختیار کې ده. خو د مور دا خېټه د چا په اختیار کې نشته، ځکه چې د یو ځل هغه پښتون پیدا شوی دی. نو مونږ د خدای هغه اختیار وروستو کړی دی او د دنیا هغه اختیار مونږ مخکې کړی دی. نو مونږ خدای پښتانه پیدا کړي وو، نو پکار ده چې مونږ ځان ته پښتانه ووایو او فخر وکړو په دې باندې. او د دې نسل لپاره مونږ سیاست کول دي. مونږ په دې ښار کې د دې قربانو یو خبره په ذهن کې کېده چې صرف نشلیان نه دي مړه، زمونږ د پارټۍ صرف 22 یا زمونږ ذمہوار ملګري مړه دي. 200 زمونږ کارکنان شهیدان شوي دي. او په دې ښار کې پښتانه په زرګونو مړه دي. دغه د MP خلک نه وو، د دغو سره د MP تعلق نه وو، صرف په دې بنیاد مړه دی چې پښتون دی. او نن هم چې چېرته پښتون چېرته پنچوک کې څوک ولي مړې کړي، نو دا میډیا، دا اخبار، دا پولیس، دا خلک، دا پښتانه دا یو بل نه بیا را تپوس کوي چې بېګا بیا یو نشلی ویلی دی. هغه د MP سره هېڅ تعلق نه. خو د دې خلکو په نظر کې دا پښتانه ټول نشلیان دي. خو د بدقسمتۍ نه مونږ نشلیان نه یو. خلک راته نشلیان وایي، مونږ ځان ته نه وایو. دغه سړی چې مړی دا پیپلی، دا مسلم لیکي، دا جماعتۍ، او دا چې مړ شي دا نشلی شي. نو پکار ده د دې کوشش پکار ده چې دا مړ نشلی ژوندی نشلی ولې نشي کېدی. دا نن د فکر سوال دی چې موږ په دې باندې غور وکړو. عوامي نیشن پارټي نن هر واټ ته ځي، لس شل خلکو ته موږ ورځو، سوال کوو، منت کوو چې راځئ پښتانه شئ، راځئ خپل ځان وپېژنئ، خپله پارټي وپېژنئ، خپل تنظیم وپېژنئ. نو ملګرو د دغې دپاره راوتو یو. او نننۍ پالیسي چې نن درته وویله چې په 15 تاریخ په دې ضلع کې ستاسو جلسه کوو، سبا په میټروویل کې د ویسټ ډېره غټه جلسه ده، په 22 تاریخ په لانډي کې د مدیر جلسه ده، په 20 باندې په دې سوراخوب کې د ضلعي جلسه ده، او بیا په دې ښار کې د ټولو نه غټه جلسه د فروری په اوله هفته کې یا د دې میاشت په آخر کې د دې ښار په سطح باندې یو ډېره غټه د پښتنو جلسه کوو. او اقدام کوشش هم دی، او انشاءالله چې هغې ته مونږ د خپلې پارټۍ مرکزي صدر اسمدیار خان هم راولو. او چې څنګه په 2 مای مونږ په CU باندې یو جلسه وکړه د جشن خیبر پښتونخوا لپاره، او تاسو مونږ ثابته کړه چې مونږ په دې ښار کې 40 لږ قوت یو. شپږ 30 کاله وشو د دې خبرې، د خلکو نه یېره شوې ده جلسه، د دې میډیا نه هم یېره شوې ده، د دې انتظامیه نه هم یېره شوې ده. او نن د پښتنو سره چې کوم سلوک روان دی، نن هغوی په دې رسېدلي دي چې دا پارټي ختمه شوه او د دې پښتنو څوک تپوس والا نشته. نو ملګرو 2 کاله تېر شو، نور په هغې نه تېرېږي. یو بله جلسه کول دي، د خپل قوت مظاهره کول دي. دا د MP دپاره نه، د خپل ذاتي، د خپل ذات، د خپل تشخص ژوندي ساتلو دپاره د پښتنو دا خپله فریضه ده چې د خپله جلسه او د خپل قوت مظاهره په دې ښار کې وکړي. او نن چې څنګه په دې ښار کې ستاسو زمونږ کومه د دغه بدبخته طالب په وجه باندې نن په مونږ باندې کوم بد وخت راغلی دی، کومې د دې کورونو تالاشۍ اخیستې کېږي، کوم خلک په دې ارشکو جديږي، بیا د نادره درته کوم تکلیفات شروع کړي دي، کوم تکلیفونه شروع کړي دي. دا سرکاري ادارې په دې حامل یا زمونږ په خط سیاست نه پوهه کېږي. تاسو مونږ به راوځو، ضروري به نه وي چې دلته ناسته هر سړي د شرایطي ګارډ مسله به وي، دلته د هر سړی به پولیس اوچت کړی وي. مسله د اجتماعي پوښتنو ده. او که چېرې دا پښتون د خپل انسان، دغه انسان خپل ورور ګڼو، نو بیا به راوځو د دغې ادارو خلاف. عوامي نیشن پارټۍ نه پرون چاله ټوپک په لاس کې ورکړی دی، او نن ورکو نه سبا ورکو. خو کم از کم آئیني او قانوني زموږ او ستاسو حق دی چې کومه اداره مو سره
زیاته کی ظلم کوي د دې عین د ملک عین خلاف ورزي کوي نو دا زموږ حق جوړېږي چې موږ دا ادارې مخې ته پوره من طریقې سره 2 غنټې 3 غنټې احتجاج وکړو دنیا ته خپل پروټیسټ چې دا ریکارډ کو چې موږ ژوندي خلک یو موږ د خپل حق تپوس کولی شو موږ سره د شوي ظلم موږ تپوس کولی شو نو د دې دپاره ملګرو د خپله 2-4 غنټو قرباني به ورکوو دا په ناسته په کور باندې نه کېږي چې دلته هر څه وشي په دې ښار کې نن د نادره مسله راپېښه شوې ده یو پښتون پیپلی پښتون مسلم لیګی پښتون د یو بل نه تپوس کوي یو بل ته وایي نشانیان چېرته دي بدبخته ووټ دې چاله ورکړی دی په دې خپل ووټ دې څوک کوم ځای ته رسولی دی او چې کوم نن درته مسله راپېښه شوه نو بیا نشانیان چېرته دي نو عوامي نیشنل پارټۍ د دې دپاره خپل یو نوې پالیسي نن تاسو ته درکوي چې مونږ هر واټ ته دا رجسټر ورکړی په دې رجسټر کې هر کارکون چې زموږ ملګری دی د هغه نوم د هغه ولدیت د هغه شناختی کارت نمبر د هغه ټلیفون نمبر دا په دې ریکارډ کې په هر واټ کې که سل نه کم از کم واټ جوړېږي او چې بیا څومره زیات دي 500 600 1000 800 په دې ریکارډ کې به دا ټول انټري کېږي موږ ول په خپل صوبایي دفتر کې سړی مقرر کړی دی چې دغه ټول نمونه به هلته کمپیوټرایز کېږي او بیا که په کوم ځای کې په دې ښار کې زموږ دغه کس چې هغه په دې ریکارډ کې موږ سره موجود دی که د هغه د شناختي کارت مسله یي عوامي نیشنل پارټي د هغه د شناختي کارت ذمهواره ده که دغه پرې لګامه پولیس چې کوم د شپې په تیارې کې راځي په ساده کپړو کې زما د کورونو بېعزتي کېږي د دې جواب به بیا موږ ورکړو ناجایزه به تاسو نه کوئ او په جایزه کې په کوم ځای کې د عوامي نیشنل پارټۍ د کارکون سره څوک او کومه میدانه زیاتې کوي عوامي نیشنل پارټي به د خپل کارکون په سر روډ هم بندوي ښار به هم بندوي هغه اداره به انجام کوي دلته چې تاسو څومره ملګري اوسئ په ډیولپمنټ کې په ترقۍ کې موږ د ټولو پښتنو خبره کوو په نور د بوسو لاندې اوبه نه بوسو چې دی به ووټ پیپلز پارټۍ له ورکوي دی به کارکون د مسلم لیګ وي او چې په ده بد وخت راشي دا بیا نشلی شي نو ځکه دا ریکارډ جوړوو چې آینده دپاره موږ د هر هغه سړي ذمهوار یو چې هغه زموږ کارکون وي زموږ ملګری وي دا ماته مخامخ چې ولاړ دی سرې جامې خپلې اغوستې دي ټوپۍ سره خپله په سر کړې ده دی زه په هغه شل نه په سلو په لسو په 100,000 مسلم لیګیانو نه بدلوم جنګ به د ده دپاره کوو د ده د حق دپاره د ده سره چې کم ځای زیاتې کېږي د دې دپاره به ټول راوځو دا مشترکه جنګ به کوو دې دنیا ته دې ښار ته به دا پیغام ورکوو چې نن څنګه چې 2 کاله 8 کاله 15 کاله مخکې عوامي نیشنل پارټي سټریټ پاور طاقت نن به هم دغه طاقت په دغه شان ظاهرو او طاقت انشاءالله دی ستاسو په موږ پسې تحریک انصاف هم راوستو دې ښار ته تاسو په موږ پسې مسلم لیګ هم راوسته دا مذهبي پارټۍ هم راوستې د ټولو خپلو 4-5 کاله چې څومره د چا نه وس کېدو تر مرګه پورې معاشي قتل هر څه یې راله وکړو خو نن هم عوامي نیشنل پارټي د دې ښار نه د پښتنو د زړونو نه نه دی ایستلی نن هم عوامي نیشنل پارټۍ د دې ښار قوت دی او چې کله غواړو میډیا باندې په کوم ځای باندې تاسو ته جوړه شوه نو دا شکایت ته موږ د دې اوبو او د دې بجلۍ ورسوه کله راځي بجلي رانه کټ کوي کله د شپې په 4 بجې رانه کټ کوي او دا تم کورونه دي او زموږ د بایګان ټول پریشانه دي بله خبره دا ده زه د خپل تحصیلدار صدر صاحب ته دا ګزارش کوم چې صدر صاحب خفه کېږم تا سره زموږ هر وخت رابطه وي او انشاءالله تا ته پته ده د واټ ټول خلک ملګري چې کوم دي موجود دي او ژوندي دي تیار دي لیکن پابندي ستاسو له طرفه وه ډېره ډېره مهرباني او شکریه